اللہ رب العزت قرآن مجید کی دا رمضان مبارک کا میاش تعریف کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کما دا روجے میاش ہاں دا روجے میاش چی بکمی میاش کی قرآن نازم سوے دے شہر رمضان الذی دا روجے میاش ہوا میاش تا انزل فیہ القرآن چی بدی کی قرآن مجید نازم سوے گویا یو طرف تا کتاب د ټولو کتابونو سردار دی نو دویم طرف تا دا میاشت د ټولو میاشتو سردار ده د رمضان د قرآن سره یو تعلق دی او نسبت دی گویا چې رمضان مبارک په خپله باندې ښایسته دی لیکن د قرآن په وجه باندې رمضان ښه ښایسته کېږي چې څومره پکې تلاوت وشي او دا تجربه نه ثابته خبره هم ده چې د عام میاشتو په نسبت باندې دا کمی 11 میاشتې دي په دې 11 میاشتو کې د قرآن هغه شان حق نه ادا کیږي هغه شان تلاوت نه کیږي کوم چې په رمضان مبارک کې کیږي دا الله رب العزت د دوه جوړښت داسې جوړ کړي حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم با قرآن مجید تلاوت کو لیکن چې کله بعد رمضان مبارک میاش رااله جبرائیل امین علیه السلام با تشریف راوړو او د نبی علیه السلام سره به قرآن اړو دا حفظ د طلبه او د دور وای یو بل ته به قرآن اورو کله با نبی علیه السلام وګي خو دی جبرائیل امین علیه السلام خپل قرآن وای او کله با جبرائیل امین علیہ السلام وکی خود نبی علیہ السلام ورته خپل قرآن مجید اورو